السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د مقدمة الجزري په دویم کلاس کې حاضر د الله تعالی دعا ده چې موږ ته د زده کړې د عمل توفیق را نصیب کړي. په دې نه مخکې که تاسو زموږ چینل طاهر افیشل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ هر یو ویډیو هغه تاسو ته پر وخت را رسي. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه. محمد وآله وصحبه په محمد صلی الله علیه وسلم باندې ان مخکې په دویم نمبر شعر کې تیر شوی دی چې درود دی د الله تعالی په محمد صلی الله علیه وسلم باندې او په آل او په اولاد دغه باندې او په اصحاب دغه باندې ومقرئ القرآن او فلسطین کې د قرآن باندې مع محبه او د قرآن سره په محبت کوونکی. وبعد ان هذه مقدمه او رسد د حمد او صلات نه بشک دا مقدمه. وبعد او رسد د حمد او صلات نه ان هذه بشک دا مقدمه فيما فباره د هغه قواعدو کې ده على قارئه على چې لازم دی على قارئه په لوستون کې د قرآن باندې ای يعلمه چې ازده کې دا قواعدو دلته کې امام صاحب درود لیږي او د الله تعالی نه د رحمت دعا کوي چې الله تعالی د خپل خاص رحمت نازل کړي او الله تعالی د خپل درود نازل کړي په محمد صلی الله علیه وسلم باندې او دغه په آل باندې. نو دلته آل په دوه معنی استعمال دی شي. یو د رسول صلی الله علیه وسلم د اولاد د پاره او دویم چې څوک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري کوي. لیکن کله چې دا خبره یا ساتي چې د آل نه وروسته اصحاب ذکر شي نو بیا د آل نه مراد اولاد وي نو دلته اصحاب وصحبه ذکر شوی نو دلته ترې مراد څه شی دی؟ اولاد دی. او اصحاب هغه خلقو ته وایي چې کوم چا پیغمبر علیه الصلاة والسلام لیدلی وي په هغه ایمان راوړي او د ایمان سره بیا د هغه خاتمه هم شوي وي. شرط ورسه دا دی چې د ایمان سره بیا د هغه خاتمه هم شوي وي د دنیا نه رخصت شوي وي. دلته اگر چې صحبه صيغه د واحد ده لیکن دا په معنا د جمع هم استعمالیدی شي. ومقرئ القرآن دا په دوه معنو کې استعمالیدی شي، په دوه طریقو کې دا استعمالیدی شي. ومقرئ القرآن او دویم دا هم استعمالیدی شي چې مقرئین القرآن. نو که چېرته مقرئین وي نو دلته یو زیر بیا غورځېږي او مقرئین جوړیږي، مقرئ القرآن جوړیږي او معنی داسې جوړیږي چې په لوستونکي د قرآن باندې او که چېرته بل صورت جوړ شي مثلا مقرئین القرآن جوړ شي نو نون اعرابي د اضافت د وجې نه غورځېږي او یا مدعا د اجتماعي ساکنین د وجې نه بیا شي کېږي غورځېږي او حذف کېږي. نو معنا بیا داسې جوړېږي چې په لوستونکو د قرآن باندې ان کوم اولی صورت شي نو بیا د واحد صيغه جوړېږي په لوستونکي د قرآن باندې او که دویم صورت شي نو بیا په لوستونکو د قرآن باندې داسې معنا به کوو. ما محبه دلته کې چې راکم د دې معنا مطلب دا چې کوم سړی د قرآن سره محبت کوي یا د قرآن لوستونکي سره محبت کوي. دلته چې مطلب دا دی چې کوم سړی د قرآن سره محبت کوي یا د قرآن د لوستونکي سره محبت کوي. نو دلته هاي ضمیر په دواړو طریقو باندې راجع دی چې د قرآن سره محبت کوي یا د قرآن د لوستونکي سره محبت کوي. وبعد ان هذه مقدمه او رسد د حمد او صلات نه بشک دا مقدمه فيما على قارئه ان يعلم په باره د هغه قواعدو کې دا چې لازم دی په لوستونکي د قرآن باندې چې ازده کې دا قواعدو. وبعد په اصل کې داسې دی وبعد الحمد والصلاة دا اصل کې داسې دی لیکن په منځ کې حمد او صلات حذف شوي دي او دال ته ضمه ورکړې شوې ده چې دلالت کوي په دې خبره
چې په منځ کې مضاف الیه حذف شوی دی. د دې وجې نه ترجمه داسې وکړل شوه چې د حمد او صلات نه وروسته هذه کې اشاره د کتاب طرف ته ده، د مقدمې طرف ته ده. دا کوم مقدمه چې موږ تاسو شروع کړې، الله تعالی دې د ویناو د عمل توفیق را نصیب کړي. دا بیا سره فی فبارکی ما اشاره ده، فی فبارکی او ما اشاره ده څه ته؟ قواعد ته ده. فی ما فباره د هغه قواعدو کې، فی ما فباره د هغه قواعدو کې، قارئه په دې کې ضمیر راجع دی قرآن ته، په دې کې ضمیر راجع دی څه ته؟ قرآن ته، چې په لوستونکي د قرآن باندې لازم دی ای یعلمه، په دې کې ضمیر راجع دی د فی ما د دې ما طرف ته، د فی ما د دې ما طرف ته، چې ازده کې څه شی؟ دغه قواعدو، چې ازده کې څه شی؟ دغه قواعدو. نو فی ما په باره د هغه قواعدو کې علا چې لازم دی قارئه په لوستونکي د قرآن باندې ای یعلمه چې ازده کې دغه قواعدو. ترجمه به بیا ووایو. محمد و آله و صحبه په محمد صلی الله علیه وسلم باندې او په اولاد د هغه باندې او په اصحابو د هغه باندې، و مقرئ القرآن مع محبه او په لوستونکي د قرآن او د قرآن سره په محبت کوونکي باندې. وبعد ان هذه مقدمه او رست د حمد او صلات نه بشکه دا مقدمه فيما على قارئه ان يعلم په باره د هغه قواعدو کې ده چې لازم دي په قرآن د قرآن په لوستونکي باندې ان يعلم چې ازده کې دا قواعد. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.